دا ویډیو زیاته ده خو بورکۍ به هم نه وی ګورئ تر د اخره پورې ګورئ ډېر یو ښه میسج پکې پروت دی ډېر یو عبرت پکې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خوږو کتونکو زه یم ستاسو دوست سلمان وفا. کتونکو د نننۍ ویډیو ډېره لازمي ده، کتل یې هم لازمي دي، شیرینګ یې هم ډېر لازمي دی. څومره چې زموږ مسلمانان رونه دي نو ټولو ته زما د زړه د کومې نه دا درخواست دی چې مهرباني وکړئ د ویډیو خالص د الله تعالی د رضا لپاره شیر کړئ. تاسو په دې سره باندې ګورئ چې دا غیر دین دي، په دین دي او بل مذهب والا دي، نو دیو د خپل مړي په کومه طریقه باندې د دې دنیا نه رخصتوي. او موږ مسلمانان الحمدلله موږ له الله تعالی داسې غیرتي پیغمبر را کړی دی چې موږ ته هغه یوه رڼا پرېښې ده، موږ ته هغه یو طریقه پرېښې ده چې موږ خپل مړي په کومه طریقه باندې د دې دنیا نه چې کوم دی پرده شي وفات شي او په کومه طریقه باندې هغه موږ خاورو ته سپارو. نو الحمدلله شکر الحمدلله چې دا د نبي علیه السلام هغه برکت دی چې موږ دغه امتیان یو. الله تعالی دې موږ ټولو له چې کوم دی د ایمان سره مرګ را نصیب کی. او زه به دا خبره وکړم چې نبي علیه السلام په طریقو کې او د شریعت په رڼا کې څومره خوږوالی دی، څومره عزت دی پکې. الحمدلله موږ چې مړی وشي نو ښه ښکلی چې کوم دی ویلم به غسل وله ورکړو، د هغې سره چې کوم دی عطر پرې ولګوو، ښکلې کپړه ور واړتو، کفن یې کړو، د هغې سره چې کوم دی ښه په ښکلې طریقې سره چې کوم دی قبر ته وسپارو، ښه ښکلې جنازې وکړو. هر څنګه چې وي چې څومره مسلمانان وي او د مسلمان نوم پرې پروت وي نو څونه په ښکلې طریقه باندې هغه چې کوم دی د دې دنیا نه پرده شي، که هغه ګناهګار وي او که هغه دینداره وي، خو په داسې طریقه باندې د دې دنیا نه رخصت شي چې ښه په عزت باندې. دا برکت د چا دی؟ دا د نبي علیه السلام چې الله تعالی موږ د هغه امتیان پیدا کړي. نو په دغې طریقه باندې الحمدلله شکر دی خپل مړي څونه په ښکلې طریقه باندې خاورو ته وسپارو. بالمقابل چې تاسو په دې سایډ باندې ګورئ چې دا هغه غیر دین دي، سیکان دي، دوان دي، هر څوک چې دي، هر مذهب والے چې دي، نو خپل مړي له په دې دنیا کې کم عزت ورکوي، ډکې راټول کړي او پیټرول پرې واړی او داسې چې کوم دی په دې دنیا یې وسیځي. الله تعالی د ضلالت سره مخ کړي دي چې په دې دنیا باندې هغه ته هغه مړی چې کوم دی وسیږي او خاورې باد کړي، یا ګناه میلاویږي یا چې کوم دی سزا میلاویږي یا نه میلاویږي، هر څه چې کوي په هر سوچ چې سیځي. خو لکه په دې دنیا دا عزت نه دی، دا صرف شرمول دي، بېعزته کول دي چې دی وی کوي لګیا دي. نو الحمدلله موږ الله تعالی غیرتي پیغمبر را کړی دی. موږ چې ټول عمر د نبي علیه السلام شکریا ادا کوو نو ډېر انتهایي کمه ده، ډېر انتهایي کمه ده. نبي علیه السلام چې کوم دی زموږ امتیانو دپاره کمې سختې تېرې کړي دي او داسې غیرتي پیغمبر یې را کړی دی. حقیقت درته وایم او دا زموږ خپل څه کمال نه دی، دا په موږ باندې چې کوم دی ډېر د الله تعالی ډېر غټ فضل او کرم دی چې موږ د نبي علیه السلام په امت کې پیدا کړي. خو ډېر ګناهګار یو، ډېر ګناهګار یو، لږ نه ډېر ګناهګار یو. خو الله دې راته موږ ټولو ته معافي وکړي، امین. څومره چې زموږ مسلمانان رونه یي او څومره چې زموږ کتونکي نو په کمنټس کې ضرور امین ولیکئ. یا الله یا الله موږ خپل څه کمال نه و چې تا موږ د نبي علیه السلام په امت کې پیدا کړي یو. دا تا په موږ یو فضل او یو کرم او یو احسان کړی دی. خو الله زموږ د لاسونه چې څومره ګناهونه کېږي، خدایه پاکه ته یې کوشش وکړي چې زموږ نه داسې ګناهونه ونه شي چې په هغې باندې ته خفه شي، په هغې باندې زموږ نبي علیه السلام ته چې کوم دی تکلیف میلاو شي او هغه پرې رانه خفه شي. داسې کار رانه چرې مه وکړي او الله دې د ایمان سره او د شهادت مرګ را نصیب کړي. چرې زموږ نه غلط کار ومه کړي او چرې چې کوم دی الله تعالی دې مونږ ټولو ته د ایمان سره مرګ راکړي او د شهادت مرګ دې راته الله تعالی نصیب کړي. نو څومره د ایمان سره الله تعالی مرګ راکړو نو امید لرم چې هغه دنیا به هم زمونږ څه نه څه د رڼایي څه نه څه چې کوم دی الحمدلله موږ مسلمانان الله تعالی پیدا کړي یو. دا کلمې را نصیب کړې ده چې خوږه کلمې را نصیب کړې ده. الله دې وکړي چې د دغې کلمې د لاندې مونږ زندګي تېره کړو او د شهادت مرګ راته الله تعالی دې ټولو ته مو نصیب کړي. څونه مسلمانان ورونه چې ټولو ته دې الله تعالی د ایمان سره د کامل ایمان سره مرګ نصیب کړي. امین امین. کتونکو دا ویډیو خالص د الله تعالی د رضا لپاره شیر کړئ. د الله په امان.
हजुर बोल्नु कि आज 283औं बेवारिसे लासहरूको सद्गत हुँदैछ। आज 2टा बेवारिसे लासको सद्गत भइरहेको छ। हामीसँग आदरणीय मेरो मामा हुनुहुन्छ विनयजङ बस्नेत, सपना दागबत्ती दिँदै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि यो एकदमै असल कार्य हो, जो महिनौँ दिनसम्म जसको कोही पनि हुँदैन। महिनौँ दिनसम्म एउटा सब घरमा एउटा लासको माथि थुप्रोहरू लागेर बसिरहेका हुन्छन्, कुहिएर बसिरहेका हुन्छन्। मृत्यु हुनु आफैमा एउटा दुःखद खबर हो, तर त्योभन्दा बढी दुःखको कुरा जसको कोही पनि हुँदैन, जो बेवारिसे हुन्छ, महिनौँ दिनसम्म कुहिएर बस्नुपर्दा उसको मृत आत्माले पक्कै पनि शान्ति पाएको हुँदैन। वहीँ बेवारिसेहरूको लागि नियमित 6-7 वर्षदेखि काम गर्दै आइराख्नु भएको विनयजङ बस्नेतले आज 283औं लासको सद्गत गर्दै हुनुहुन्छ। आज 2टा एकैचोटि सँगै सपनाको कति हो यो? सपनाको पनि 59 पुगिसकेछ आज यो 2टा मिलाएर। पक्कै पनि उहाँहरूले गर्नुभएको काम उदाहरणीय काम हो, एकदम हृदयदेखि नै सम्मान गर्न योग्य काम हो। एउटा मृत आत्मा जो मरिसकेको हुन्छ त्यसपछिको सद्गत गर्नु भनेको एकदम पुण्य, हाम्रो एकदम पुण्यको काम हो। उहाँले गरिरहेको कामप्रति धेरै सबैजना जति पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, जति पनि जोडिनु भएको छ लाइभमा, सबैले सेयर गरिदिनु होला। जसरी उहाँहरू दिनरात नभनी आफू भोकभोकै रहेर पानी घाम नभनी बेवारिसेहरूकै लागि निरन्तर अनवरत रूपमा 6-7 वर्षदेखि लागिराख्नु भएको छ। पक्कै पनि उहाँहरूलाई पनि धेरै गाह्रो भएको होला, सहयोगी मनहरू जोडिराख्नु भएको छ। यसरी नै सधैँभरि उहाँहरू बेवारिसेहरूको लागि पर्नुहुनेछ। मेरो आइडल आदरणीय मामा आज दागबत्ती दिइसक्नुभयो। दोस्रो लासलाई, दोस्रो बेवारिसे लासलाई, पहिलो बेवारिसे लासलाई दागबत्ती दिइसकेपछि यो दोस्रो बेवारिसे लास हो। निरन्तर मामा बेवारिसेहरूकै सेवामा खटिराख्नु भएको छ। हाम्रो सपना एउटा निडर महिला, हिम्मतवाली, जसले आज 59औं बेवारिसे लासको सद्गत गर्दै हुनुहुन्छ आफैले दागबत्ती दिएर। उहाँलाई हृदयदेखि नै सल्युट, धेरै सम्मान। बेवारिसेलाई सबैले माया गरौँ, कसैले हेला नगरौँ, खान नपाएकोलाई खान दिउँ। मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछौँ। हामी 2टै मृत आत्माप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ। आज उहाँहरूको मृत्यु भएको कयौँ दिन, कयौँ महिनापछि आज सद्गत हुँदैछ। पक्कै पनि उहाँको मृत आत्माले सन्तुष्टि पाउनेछ। मृत आत्मा भड्किएर बस्ने छैन। मृत्युपछिको नृत्य कर्मै भनिन्छ। एउटा 6-7वटा कर्ममध्ये एउटा यो पनि मृत्युपछिको एउटा यो कर्म हो, जो उहाँहरूले कोही पनि नभएका बेवारिसेहरूको लागि अनवरत रूपमा 6-7 वर्षदेखि लागि पर्नु भएको छ। मामाजी तपाईँ हामी सबैजना हुनुपर्छ। पक्कै पनि मृत्यु हुनु कसैलाई पनि सुखको विषय हुँदैन, दुःखको विषय नै हो। त्योभन्दा धेरै दुःखको विषय भनेको बेवारिसे भएर मृत्यु हुनु, जसको कोही पनि हुँदैन। महिनौँ दिनसम्म कुहिएर सब घरमै बस्नु, एउटा लासको माथि अर्को लास थुप्रिँदै जानु। पक्कै पनि मृत आत्माले शान्ति पाएको हुँदैन, मृत आत्मा भट्किरहेको हुन्छ। तर जुन यो विनयजङ बस्नेत मेरो आदरणीय मामा हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यो आज बुटोलको दाइ हुनुहुँदैछ गर्ने हो। र 77 जिल्लामा हामी यो बेवारिसे व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्र भनेर संस्थागत रूपमा हामी काम गर्न अवश्य पनि आउनेछौँ। र कसैलाई पनि बेवारिसे भएर मर्न हामी अवश्य पनि दिनेछौँ। धन्यवाद। जीवनको सत्य, अन्तिम सत्य यही हो। सबैले सेयर गरिदिनु होला। यो बेवारिसेलाई यदि तपाईँ साँच्चीकै सम्मान गर्नुहुन्छ, बेवारिसेलाई माया गर्नुहुन्छ, बेवारिसे र बेसहाराहरूलाई साँच्चीकै बेसहारा